چر قسمه لیونې وي دلته مال راواله پیریان به دله زه وباسم فی سبیل الله نه دا پیریان ته په کومه طریقه وباسي پیریان ته په دې طریقه وباسو دغه بوټی دی چې موږ سره دا موږ ته باچایانو ویلي چې ډېر بخیلي کوي دې بوټي سره تړی یو 3 ورځې تړی چې د مور د ګېډې مستانه وي دی دی به مکه شان بخیلي کوي او چې د مور د ګېډې لیونې نه وي او دی د علم ازاري وي نو دی به ګنټه پس تاته ما کولو که چې یاره بس زه سمدمې زه دې ډرامې باندې وخت تېروم نه دا بخیلي څنګه کوي ګزار زورونه وایي که څه کوي نه جی دی چې کوم د مور د ګېډې وي که نه دی 3 ورځې مکه شان عمل کوي دی نه روټۍ خوري او مکه شان بخیلي کوي او چې کوم د لوګو والے وي کوم د علم نه ازاري وي دی په خپله ته یو 3 ګنټې پس وایي یاره ما کولو که یار زه په دې ډرامه باندې ژوند تېروم ما خو نور ژوند نشته دی بس ځان نه مې لیونی جوړ کړی په دې وخت تېروم نو دلته بیا موږ ته په خپله ښکاره شي ډرامه‌باز لیوني پکې راځي وایي ډېر مې پکې دلته سم کړي دي جي وایي په خپله سم دم شي بیا په خپله وایي چې یاره زه سم دم یم لکه حالاتو د تنګي ځان یې لیونی ځان لیونی کي ملنګ باچا داسې کسان پکې راځي چې ځان یې لیونی کړی واده غواړي دلته ورې په ځان پیریان راولي او هغه چې راولي پیریان نو بیا دلته بیا ما سره یو کوتک دی نو بس یو 2 ډبې وام که رانه چا بچ کو که چا بچ نه کو نو خو والې مې ووالي بس 2 ډبو سره بس بیا پوخ او داسې یو ورځ راغلی تقریبا یو 3 ورځ ده جي راغلی نو بس داسې ګډې وډې خبرې کولې پلار مې دویم واده وکړو ماله واده نه کوي ګډې وډې ویلې ما ورته مې لکه سم شه نه سمېدو بس کوتک مې ورپسې واچتو چې مې واچتو مرګورو رئیسار کړم بس په خپله نه هغه چې وتی بیا به لا راځي نو لکه بس فري دم اچو بسم الله وایي او رانجه اچو چې د چا سترګې خوږي فی سبیل الله د الله په رضا الله پاک یې ښه کوي دمونه ممونه چې نو بچي مچي دې شته که نه نه هلکې ما هلکې ما فی سبیل الله دم اچوم او څه دم مې دی همدغه دم مې دی بسم الله ویم او رانجه اچوم او چې د چا ځای اورېدلی وي د چا په مخ دانې وي نو اومم وله دم کوم خو فی سبیل الله پیسې نه علم او رانجه په خپله شکر دی رونه مې ډریوران دي دا یاران دوستان مې را سره ناران دي راله 100 روپۍ نغدې راکوي زه دې پیسو ته نه کښېنم زه دلته چې راغلی یم نو ما خپل ځان دې لپاره ملنګ کړی چې زه په هغه دنیا ځان له وبخمه مونږ سره څه دي مونږ د سفیر په ځای سفر لیکو تعلیم زمونږ نشته نو چې د دې خلکو خدمت وکړو نو هغه دنیا خو به هم خشته شي که نه یاره او دا خپل 15 وخته موس کوو نه مشران را سره ناست دي صرف سړي دمو ښځو سره خو مې نه لګي ګوره د بچپن نه واده سره مې نه لګي نو ښځې سره به مې څه ولګي نو دلته خو خیره زم د دې کلي سړی محمد سفیر ملنګ مې نامه ده او یم د میاګانو محلې او چې څنګه قسمه خدمت دي دلته دار سړي تابعدار یم که د مور د ګېډې مستانه چې دي که نه جي دا دي دا چې کوم اوس ما سره میلو شو نه د مور د ګېډې مستانه پکې څنګه د مور د ګېډې دا مستانه یې صحیح کړو دا چې اوس وایي نه خورم وخورم نه کاڼې ولم دا د مور د ګېډې مستانه دي جي دا شادولاګان دي جي ګجرات کې نه دي جي دې ته وایي شادوله بابا جي او جي نه دا شادوله بابا جي کې ټول کسان داسې دي سرونه همدا دا ګجرات کې دي خو دا دلته د خوشمقام کې پیدا دي جي د دوی مور مړه ده او پلار یې مړ دی نو دی بس ما سره اړه خښته یې ځکه چې دله دا ستا سنت ظالم که نه جامې کپړې ورته اچوم لامبوم را لامبوم نو دی ځکه ما سره لږ محبت کوي 15 کال یې شو جي د د 4 رونه داسې دي نور ټول ټیک ټاک دي هر څه خو د دلته بس ما سره ژوند شو یاره واده مې خوښ نه دی یار شیخه یار لا یار زه په خپله زه یم لالکې ما یار نو ته ما سره کرکټ وکړه په میدان منډه را سره ووه نو تا ته پته لري چې زه هلک یم که نه خبره دې صحیح ده خو د واده خو چې کم از کم د 14 کال شي نو واده بیا یاره قربان دې شم هر څه مې تیار دي په دې دنیا به مې دا پاکستان ګوري خو لکه نه ښه مې خوښ دی خو له اواز داس مې داسې نشته چې نه چې ځان له واده وکړم او بیا سبا نه بچي مې لوغړېږي را لوغړېږي نو زه د دې د وجې نه کړم نه جینکو سره مې مینه نشته نه محبت نه کوم محبت کوم نو د اولیاو سره کوم اولاد داسې خیچونو میچونو چې کوم نه میتیازي زما خوښي بس صفا ده په دنیا بس سم سړي سره مې ډېر نه لګي چې کوم نه غول میتیازي ځي دلته ما ته په حواله که خدای به خدمت کوي او زه به یې کوم او دا کچکول درته چا درکړی دا راله کلندر صاحب نه په انعام کې راغلی دی د دې خلکو په دعا
نه دا د کلندر صاحب نه څنګه راغلو کلندر صاحب ډېر مخکې وفات شوی دی نو وفات شوی هلته ډېر وخت نه خو هلته یو ملنګ دی هغه دا ماله دا کچکولو او یو غټې مرۍ دی جي هغې راله سپېشل دا انعام کې راله راوړي دي نو دا مونږ لپاره زما لپاره یو کالی دی او که چاته څه ښکاري نو څه به ښکاري نه د هغه کې که چېرې موږ وګورو پیسو نه ډک دی دا کچکول دا څه طریقه ده دا به عجیب نه چې څوک تېرېږي راله واچوي زه پې ګولۍ والم ماشومانو له پې ورکړم دې لږې راواله پیسې دي پکې دا وګورئ ډک دی خود دا وګوره دا وګورئ نه ملنګ باچا دا کچکول به دې لږ غټ پیدا کړی دی کې دومره پیسې نه راځي مړه جي بس دا دونه راغلی نو څوک و چې بس ډېر غټ راغو نو بیا به ډېرې پیسې وله راشي بیا به رانه ملنګي خطا شي نو پیسو سره شوق نه ساتم ملنګه نو دا څنګه چل دی کله ته ویې لکه واده مې خوښ دی خو پیسې را سره نشته او پیسې سره شوق نه لکه پیسې خو به بې واده پاتې شي که نه که نه جي ویم پیسې مې داسې نه دي خوښې جي پیسې مې داسې خوښې چې دا ګلالي چې خپل د واده نه پس خپل روزګار خو په سیټ ساتو که نه چې اوس واده مو کوو ما ته وګوره در په در خاورې په سر ګرځو نو سله به یې پردی ډور خرابو دې ته به هم سوچ کوو زما دوه کم 40 کاله عمر دی خو شکر الحمدلله داسې ګرځم لکه ته چېرته د 14 کالو بچی به هم را سره ونه ګرځي او شکر دی 15 وخته مونځ کوم خپل ذکر اسکار کوم خو خلکو خدمت کوو او د داسې لیوانو تابعدار مرګ ټیم نو دا راځي دلته جي شل مات ګوډي که غول میتیازې ته ځي کفن دا بچیان پې اچوي او مړی ژوندی وي مونږ شاته ښه برابر غسل مسل وله ورکو شاته یې ښخ کړو مقبره کې وله بچیان ځای ورکوي دا مسافر راغلی دی د سوات نه دا تقریبا 2 میاشتې شو د ما سره هغه کټ کې پروت دی وګوره دا کټ کې پروت دی د 2 میاشتې شو ما سره پروت دی د غول میتیازې فی سبیل الله زه د الله په رضا پاک وم دا وګوره در باندې گزار کړی دی که نه دا خو داسې خلکو سره ژوند دی چې دی که د گزار خاطره یاره بس فی سبیل الله کار دی والله بس د الله رضا ده بس دی غږ نه کوي یار والله د رضا کار دی بس نه دی غږ ونه کوي دا کم کسانو خدمت چې کوي دی در باندې گزار نه کوي نه دی نه کوي جي دا بس هسې لږ بخیلي کوي دا بارې څوک وچیړي که نه جي څوک د ګاډې ماډې شو کوي لاته سر شو کوي نو به دی بیا غوسه شي نو دې زمانه بغیر نه پایي او څنګه دم مچې که نه دم خو نه اچو جي ولې لکه په وجود تکړی وسم مړه د الله فضل دی نری مخ وازمری مخه نری مخ وازمری عمر نه خو د 40 کالو ښکاري بس دا مړه د دې دوا ده که نه یعنې زه ته سیم په ایماندارۍ ته ما سره کرکټ میدان کې ودرېږه زه کله بالینګ کوم ته بیا ما ته وګوره ته بیا ما ته خو یاره ته خو ینګ ملک یې عمر دې څومره دی سي دوه کم 40 کې ګرځم جي دا وګوره ما وایي تجربه مې هسې شته که وایي ولې نه دلته راتلونکو خلکو ته څه پیغام لري دلته دا راتلونکو خلکو ته دا پیغام کوم چې راځئ نو څه مراد زړه کې راوړئ نو خالي به نه ځئ او لکه دا د حسني حسیني دورشل صحیح دی جي اخون پنجو سرکار چې دی که نه دا ډېره غټه دورشل ده خلک وایي لږې چې د څه دعا وي هغه د الله نه غواړه که نه دې باره کې څه وایي نو دې باره کې زه دا نه ویم که نه جي دا ډېر خلک وایي که نه چې بابا دا راکړه دا موت داسې جوړې کړي ګوره یا الله دا ستا نیازبین ولي دی د ده په وسیله زما په حال ته رحم وکړه مونځ دس خو زم 15 وخته کوم دا دواګانې کوم ډېر کار نه کوي خو دې خلکو درته پراتی نو زمونږ کار سیټ روان دی که نه کار خو دې صحیح دی سیټ روان دی خو واده دې لا تر اوسه نه دی شوی پیسې دي واده شکر الحمدلله 40 لک روپۍ سمې په خپل کور کې پراته ده مور راپسې لیکلی بکسونه کالي هر څه پاتري مې ډک پراته دي خو زما خپله خزاني لا خوښ نه دی زه په خپله زه یم چې لا زه هلک یم لا زړه مې لا اوس هم مستي غواړي او ملنګ هم داسې ملنګ یم چې په دې میډیا مو ګوري چې په دلته چا جنګ روانې کړو نو په جنګ کې ګډېږم همدا هم خبرې نه کوم داسې ګډا کوم چې دا خلک مریان کړم هغه خوشحاله ملنګ یم دا خبرې نه کوم مست ملنګ یم او په دې پېښور کې نه ته ما په دې میډیا ګرځې که نه او ما همداسې هم خلک پېژني چې دا رانجو ملنګ دی سفیر ملنګ په رانجو ملنګ مشهور دی زه رانجو ملنګ یم او چې چاته رانجا چو شکر الحمدلله دا الله او د دې باباګانو په دعا په برکت الله پاک سترګې ښه کوي دا راوړم د بالو کلي نه او ځان له بیا ټکوم او بیا په درود شریف یم بیا خپله پوڼۍ کې اچوم بیا په کلمه باندې هر چل زه خو درود ابراهیم ویم جي زه داسې چل نه زه هر چاته ویم زه ورته 15 وخته مونځ کوئ
او هر موز نه پس سل پیرې نه درود ابراهیم وایي چې هر کارم بندي او ستاسو کار نه شو نو زه به دا ګیره وخورم او زه به د هندوانو خدمت راوالم مړه چې دې درود ابراهیم کې څه طاقت ورونو ختو خو هر انسان نه بانګ ووري نو د کفر په لاره خوشي د جماعت په لاره نه ځي وګوره په جماعت کې بستا په مالت کې به نیم صف ولاړي او نیم نه زیات په بار خلک ګرځي نو ګوره نه یو وسوي او درې سینې هر سړي له پکار دی چې بانګ اورئ وروره چاته مه وایي چې یاره ته ځه ما موس کړی دی ما ته ځان مه ښایه بانګ واورېدی نو دا بانګ داسې چل دی چې دا اذان اورېدل دې لپاره چې انسانه ته اذان واوره چې ته راشه جومات ته نو مونږ نه اذان اورو او جومات ته نه ځو نو مونږ کې کمې څه د وجې راغلی اسمانونو نه د ځمکو نه د افتونه ولې ښه راځي په مونږ هم د دې د وجې دی چې 10 کسان به بار ولاړي او 15 کسان به جومات کې په جمع پسې مولا پسې ولاړي او چې بیا بار رومځو نو مولا داسې او پلانکې داسې خو که چا سره نیم لګي نو د هغه نه سپ نه لاړ شو بل ځای کې ودرېږو هلکه ته سره ودرېږه چې دا محبت دې زیات شي چې دا دین ته څه ته وې ته دې ته وې چې زه په خیر صرف په نامه چې محمد یم بس پړه مې دا ارمان دی سرکار که نه چې دا لاره پرېږدم هم که نه او دا درشل پرېږدم نو صرف د مدینې په منورې په لاره پرېږدم چې هلته به ځان صرف غلامۍ کې پرېږدم ما ځان وقف کړی خدمت ته دی په دې دنیا چې ژوندی یم که نه نو خدمت به کوم لا دلته یا مدینې منوره کې بس او السلام